أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. سورة یہود 72 نمبر آیت. په دې آیت مبارکه کې د ابراهیم علیه السلام واقعیا ذکر کیږي چې کوم کې د فرشتو سره ملاقات شوی او فرشتو دې ته د خپل د اولاد د پیدا کېدو ذریعہ هم ورکو او ورسره د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت خبري هم ورکو. موږ وخت کې ویلو چې ابراهیم علیه السلام دوه زنانه وي، یوه بیبي حاجره وه چې د دې یو زوی و اسماعیل علیه السلام، او دویمه بیبي ساره وه چې د دې بچي بالکل نه و. نو دا بیبي ساره د پردې نه اخوا وه د میلمنو خدمت یې کوه. چې کله د فرشتو دا خبر یې واورېده نو ډېره زیاته حیرانه شوه او ویې ویلې قالت وی ویل یا ویلتا ای افسوس دی ما لره الیدو ای زه به اولاد پیدا کوم و انا عجوز او زه بوډۍ یم. دا یا ویلتا در تعجب په ځای باندې استعمالیږي، نو دې معنی دا ده چې د ما سره د اولاد د پیدا کېدو ظاهري اسباب بالکل نشته. او وروسته د هغې ذکر دی چې و انا عجوز و هذا بعلي شیخ، زه بوډۍ یم او دا زما خاوند دی بوډا دی. دې وخت کې مفسرینو لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام عمر تقریبا 120 کال عمر و او زنانه چې کوم هغه د 99 کال وه او په دومره عمر کې د چا اولاد نه را پیدا کېږي. دې ټیم کې د انسانانو او انساني د اولادي صلاحیتونه ختم شوي، نو دې تعجب وکړه چې په ظاهري اسباب او بنیاد باندې خدا بالکل ناشنا ده، دا نشي کېدی. ان هذا لشيء عجيب، یقینا دا یو کار دی ناشنا. قالوا دوی ویل فرشتو ورته ویل اتعجبین ای تاسو تعجب کوئ من امر الله په کارونو د الله کې، یعنې داسې ناشنا کارونو تاسو تعجب کوئ چې کوم بغیر د اسبابو نه کېږي، تاسو ته حیرانېږئ. رحمت الله وبرکاته علیکم، رحمتونه د الله تعالی او برکتونه د الله تعالی په تاسو باندې دي. اهل البیت ای د ابراهیم علیه السلام د کور خلکو، دې مطلب دا تاسو د نبوت خاندان سره تعلق دی او د نبوت په کورنۍ کې د الله تعالی رحمتونه او برکتونه ډېر زیات دي. نو دلته کې تعجبي کارونه کېدل چې بغیر د اسبابو نه وي، داسې ناشنا خبره نه ده. ځکه پیغمبران عام طور معجزات یې دي، د پیغمبر کورنۍ معجزات سره اشنا وي، نو چې کوم کار بغیر د اسبابو نه وشي څه دومره د حیرانتیا خبره نه وي په پیغمبري خاندان کې. انه یقینا د الله حمید ستایلی شوی دی، مجید لوی دی. دا د فرشتو جواب و چې کوم دغه زنانه په جواب کې وکړو. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، هر کله چې لاړه د ابراهیم علیه السلام نه یره ترې لاړه. مخکې موږ ویلو یره د دې خبرې وایي چې دا به څوکي خوراک یې چې نه کوو نو شک یې را پیدا کړه چې کیدای شي دشمنان راغلي د قتل لپاره راغلي، ارادي ښې نه وي. وروسته د هغې د خبرو نه پته ولګه دا فرشتي دي، انسانان نه دي او د دوی نه هېڅ قسم خطر هم نشته. ابراهیم علیه السلام نو یره ختمه شوه. وجاءته البشرى، او ورته راغی زیری یې واورېده چې اولاد به کېږي. الله وایي یجادلنا، جګړه کوله زموږ سره فی قوم لوط په باره د قوم د لوط علیه السلام کې. جدال جګړې ته ویل کېږي، مناظرې بحث ته ویل کېږي، دی لفظي معنا ده. لیکن دلته کې په معنا د ډېر زیات سوالونو زارو سره دی. تفسیر معرف القرآن لیکلی دی چې ابراهیم علیه السلام د قوم لوط په باره کې دومره سوالونه او منتونه او دومره زارۍ کولې چې تا به ویل چې بیخي جګړه کوي، داسې حد ته رسولې وه. یعنې په سوال او زارۍ کې انتهایي مبالغه کول دې ته هم جدال ویلی کېږي، او جدال په معنا د جګړې سره نه ګویا چې د ده دومره سوالونه منتونه قایم مقام د جګړې شو. څنګه جګړه کوله په باره د قوم د لوط کې؟ ابراهیم علیه السلام خیال دا و چې دا خلک په الحال کار څومره مجرمان دي، کیدای شي یو وخت راشي دوی توبه وباسي مسلمانان شي، نو که په الحال پې عذاب را نه شي نو ښه به او د ابراهیم علیه السلام تمه او امید یې و چې کیدای شي دا خلک به مسلمانېږي. نو هغې نه د دې بحثونو نه وروسته الله تعالی د زاري شروع کړه چې دا قوم مه هلاک کوه. دې منځ کې لوط علیه السلام موجود دی. لوط علیه السلام یو نیک انسان دی، د دین خدمت کوي، لہذا د دره خاطر نه قوم هم بچ کړه.
ممکنه ده چې ابراهیم علیه السلام لوط علیه السلام د بهانې په تور باندې استعمال او د قوم د بچ کېدلو فکر لاره چې کېدې شي په الحال بچ شي او ایمان راوړي او دا په دې وجه باندې چې ان ابراهیم الحلیم اواه منیب یقینا ابراهیم علیه السلام ډیر صبرناک صبر پکې ډیر زیات برداشت وکاو ډیر جرمونه ګناهونه ظلمونه دا به برداشت کوله په دې فکر کې به وجوزر به داسې وخت راشي چې دا خلک به سم شي او توبه به وباسي اواه ډیر عاجزي کوونکی و منیب ډیر تابعدار د الله تعالی د ابراهیم علیه السلام صفاتونه دي توجه کوونکی رجوع کوونکی یا تابعدار در منیب معنی دي نو ابراهیم علیه السلام د قوم لوط باره کې ځکه بحث کاو او ځکه سوالونه مینتونه کول چې ابراهیم علیه السلام کې د صبر ماده ډېره زیاته وه د خلکو په ظلمونو زیاتو او سپورو ستغو باندې ولا غوسه نه راتله برداشت یې کولی شو او الله تعالی د عاجزي ډېره کوله الله تعالی ډېر تابعدار و نو په دې وجه باندې نتیجه یې دا راوته چې قوم لوط باندې هم خفه کېدو یا ابراهیم اعرض عن هذا ای ابراهیم علیه السلام اعرض مخ واړوه عن هذا د دې بحثونو ان قوم لوط مبارک سبارش مکوه چې درې بچ انه یقینا قد جاء امر ربک یقینا راغلی دی حکم د ربسته حکم د عذاب ته مراد یقینا راغلی دی حکم د عذاب د ربسته صد رب د عذاب حکم را رسیدلی دی چې اوس په دې باندې عذاب مقرر دی خامخا به هلاکي او د دومره مضبوطې فیصلې نه وروسته دغه فیصله بدلیږي نو د الله تعالی فیصلې بدلیږي نه نو په دې باره کې ته ځان مه په تکلیف کوه سوالونه مه کوه دا د ماپ کولو خلک نه دی وانهم یقینا دوی آتیهم راضی به دوی ته عذاب غیر مردود هغه چې د واپس کېدلو والا نه دی خامخا راتلونکی دی دې وخت کې چې کله ابراهیم علیه السلام سره دا بحثونه روانو د خبرې روانې وي تفسیر مالک القرآن وایي چې دا ټیم دی په فلسطین کې او د دې نه تقریبا 1000 میل فاصله باندې خوشا کې لوط علیه السلام اوسېدو او لوط علیه السلام د فلسطین په دغه علاقو کې 15 ښارونو ته تللی دعوت لپاره او په دغه 15 ښارونو کې دغه خلکو د کفر سره یو ناشنا ناجایز عمل دا و چې نارینه سره زناګانې کولې او دا هغه عمل چې قوم لوط نه مخکې چا ایجاد کړی نو چا نه پیژاندو دلته کې ایجاد شو دې باره کې اقوال مختلف دي چې دا مرض دی که څنګه ایجاد شو لیکن ډېره مشهوره داره تاریخي قول مطابق چې شیطان کړه دا خلک په ګمراهۍ باندې راړو نو شیطان راغی په یو سپین رنګ کې راغی د هلکانو په شکل کې راغی او دې خلکو ته یې ځان داسې نږدې کو پوس یې کو ورو خلک یې په ځان باندې اخته کړو شیطان او چې کله په ځان باندې خلک اخته کړو بیا ترغیب ورکړه د نور جرایمو د نور ګناهونو د ګناهونو د عام کېدو دپاره ته طریقې وښودلې خو اول شیطان د لار کې خپل ځان په خپل استعمال کړو د هغې نه وروسته دا مرض عام شو او داسې عام شو چې بیا به بلکل په دې کې شرم حیا نه محسوسوله باقاعده به دا خلک په لارو کې کېناستل او خلک به سیکا او موقع به څارلې خلک به تیږو باندې ویشته او دې جرم مستقیل پیشه اختیار کړه د الله تعالی نظام داسې ده چې کوم خلک په کم مرض باندې اختی الله تعالی ولا په هغه رنګ کې عذاب را لیږي په هغه شکل کې نو دوی له عذاب په صورت باندې راغی چې د دې نه وروسته د ابراهیم علیه السلام څخه د خبرو نه وروسته فرشتې لاړې د لوط علیه السلام خواته هلته یې شکلې بدلې کړې د هلکانو شکل اختیار کړو ځکه دا خلک د هلکانو د بدعملۍ عادت دوی چې کله راغله کور ته لوط علیه السلام نه د مېلمستیا مطالبه وکړه چې موږ باندې به روټۍ موټۍ د مېلمستیا غم به ته وکړي لوط علیه السلام چې دوی ته وکتل نو د پیغمبري اخلاق او مناسبت خدا و چې خامخا دوی مېلمانه کړي مېلمستیا وکړي لیکن حالات ته چې وکتل چې دا خلک زما د قوم په کومو جرمونو باندې اخته دي او که دا خبر شي په دې کور باندې راوخیږي او زما بېعزتي وشي د مېلمنو په وجه باندې نو ډېر زیات خفم شو لیکن د دې فرشتو دا قول رد نه کړو او ویل ټیک ته بس برداشت کوم یې نو د دې واقعې نه دا هم معلومیږي چې غیب او علم پیغمبرانو ته هم نه ځکه دا فرشتې رالي او لوط علیه السلام ته دا پته نه وه چې دا فرشتې دي که دا هلکان دي شکل یې بدل کړو دوی ته پته نه لګېده نو څنګه چې ابراهیم علیه السلام ونه پیژاندې داسې لوط علیه السلام هم ونه پیژندلې دې نه معلومیږي دا چې د غیب او علم صفت د الله تعالی دی بل هېڅ چاته هم نشته دی نو چې کله دوی مېلمانه شو د الله تعالی نظام داسې دی تفسیر مظهري لیکلی دی چې
په دې دنیا کې د دنیا څومره نظام چې دی او څومره کائنات دي په دې کې د الله تعالی د قدرتونو عجیبه نظارې شته. یو طرف ته کې د آزار چې د بت پرستی یو غټ وزیر دی د هغې په کور کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو، لیکن بل طرف ته د لوط علیه السلام په کور کې دننه چې پیغمبر دی یو داسې زنانه را پیدا کېږي چې هغه کافرانو سره رابطې نیسي او د لوط علیه السلام د تحریک سخت مخالفت کوي او د لوط علیه السلام تمام رازونه چې دي کافرانو ته ښیي او کافرانو سره همدردیانې دي او دا زنانه د لوط علیه السلام ده. لوط علیه السلام سره په نکاح کې هم ده. نو چې ګرده هلکان راغله او دوی د روټۍ بندوبست وله شروع کړو نو دې زنانه ته پته ولګېدله چې دا خو هلکان دي پام یې وکړو او دا خو به شک و چې لوط علیه السلام د یو اسلامي انقلاب رهبر دی، لهذا که خواته میلمانه راځي نه هم د څه مقصد دپاره به راځي او که څوک ځي نه هم څه مقصد به لري، لهذا چې په دې باندې ټیم باندې کافران خبر شي چې منصب یې ولې جوړ کړي. ځینو روایاتو کې دي چې دا معلومات په خپل وروڼو ته ورکول د کومې کورنۍ نه چې واده کړی و نو هغه کورنۍ خلک کافرانو او په دې مرضونو کې اخته نو دې ښځې به د خپل وروڼو ته معلومات ورکول، وروڼه کافرانو هغې به نورو کافرانو ته معلومات منتقلول. په دې طریقه باندې د لوط علیه السلام د میلمنو خبر مخکې لاړ او چې کله خلک خبر شو نو بس ټول په یو اواز باندې راووتل. لوط علیه السلام قوم به شپېلې هم وهل، شپېلو یې هم ډېر مهارت نو بس دوی ټول د شپېلې په طریقه باندې راووتل او لوط علیه السلام کور یې محاصره کړو. نو د لوط علیه السلام چې کله دا ظالمان ولیدل دروازې پسې بنده کړله چې ډایرک کور ته رانشي. لوط علیه السلام دننه کور نه ورڅه خبرې کوي، نصیحتونه ورته کوي او هغوی بار نه بدماشیانې کوي خو مسله حل کېږي نه. تر دې حده پورې چې د قوم دروازې ماتولو اراده وکړه چې دروازه ماته کړي او څه بره وخېږي به د کور باندې اوچت راواوړي او کته راودانګي. په دې ټایم کې لوط علیه السلام ډېر زیات خفه شو او لوط علیه السلام داسې الفاظ وویل چې ارمان دی که الله تعالی ماله قوت راکړی وی نو دا خلک ما یو هم نه پرېښودو، دا ما ختمول، او یا الله تعالی ماله یو مضبوط خاندان راکړی وی چې زما سره کلک ولاړ وی دې ټایم کې د خپل خاندان په صداقت سره به هم د خلکو غم ما کړی وی، لیکن نه خپل طاقت لرم نه غټ خاندان لرم نو په دې وجه زه مجبوره یم. نبی علیه السلام فرمایي چې ترمذي شریف روایت ته چې الله تعالی دې به لوط علیه السلام باندې رحم وکړي دومره تنګ شه چې د قوم او د طاقت ارمانونه شروع او له دې نه وروسته الله تعالی یو پیغمبر هم داسې نه دی رالیږلی چې د خاندان یې کمزوری او څوک بچړایو وکړي، هېڅ یو پیغمبر بیا نه دی راغلی. نبی علیه السلام په خپله بني هاشمو کې راغی او بني هاشم اگر چې کافران هم خو د ابراهیم علیه السلام سره کلک ودرېد، ته نبی علیه السلام سره کلک ودرېدو. قریشو کافرانو چې څومره مخالفتونه او ظلمونه کول نو بنو هاشم به ورسره سم ولاړو اگر چې د ایمان هم نه راوړی په هغه ټیم کې. او کله چې دې سره بایکاټ وشو د نبی علیه السلام سره به دې باندې خوراک اوبه هر څه بند شو، شاه ابي طالب کې محاصره شو نو هم بنو هاشم غونډ خاندانو سره محاصره په دې بایکاټ کې ورسره هم شامل وو او د اخره وخت پورې د ابراهیم نبی علیه السلام ملګرتیا پرې نه ښودله. وایي ټول پیغمبران چې څومره راغلي دي نو بیا هم په یو غټ خاندان کې راغلي دي. نو چې کله فرشتو د لوط علیه السلام د بې صبري ولیدله د غم یې ولیدو نو لوط علیه السلام ته یې وویل ته خفه کېږه مه، موږ فرشتي یو، موږ هم دې دپاره راغلي یو چې دا قوم هلاک کړو، دې دپاره راغلي یو او ته دې خبرو غم پرېږدوه، دروازه ورته کولاو کړه. بس دروازې کولاو کړه، دروازه چې هم کولاو شوه قوم دروازې ته رامنډې کړې. تفسیر مال په قرآن ذکر کړی دی چې جبرائیل علیه السلام د یو وزر یې را کولاو کړله او د دې خلکو د سترګو ته اشاره وکړه. د دې سترګو ته د اشارې سره سم دا ټول خلک ړانده شو، څومره چې راغلي ټول ړانده شو او دې نه وروسته دوی به لاس بېرته په ول او تیښتې لاره یې کتله چې واپس وتښتي، په تیښته روان شو. جبرائیل السلام لوط علیه السلام ته وویل چې داسې کار وکړه چې د شپې په اخرنۍ حصه کې خپل خاندان غونډه دې زګین نه بهر کړه، ته وځه ځکه دا خلک موږ غر کوو اوس غر کېدو ټایم رانږدې شوی دی چې ستا خلک بهر وي. نو لوط علیه السلام ورته وویل چې په غر کېدلو کې به څومره ټیم وي. نو د جبرائیل السلام ورته وویل چې بس سحر چې څنګه شروع شي سحر اذانونو ټیم چې ولګي بس دې باندې به عذاب شروع کېږي. نو لوط علیه السلام ډېر سخت تنګ شوی او هغه ورته وویل چې سحر خو ډېر لرې دی، موږ وایو چې فلحال پې د عذاب شروع شي ختم شي. نو الله تعالی د هغې هغه فرشتو هغه قول نقل کړی دی چې فرشتو ورته وویل چې الیس الصبح بقریب، آیا سحر نږدې نه دی؟ سحر نږدې دی، دومره لرې نه دی، خو ته تنګ شوی تا ته لرې ښکاري خو دومره لرې نه دی. سحر چې کله ولګېده نو سحر د کې لګېدو نه مخکې چې کله لوط علیه السلام وطن نو د هغې دپاره هدایت دا و چې کوم ستا ملګري دي په تیزۍ سره روان شي، د علاقو نه به وځئ، د دې 15 ښارونو نه به بهر شي
او د بهر کېدلو آداب او شرایط دا دي چې په تیز به روان شي خپلو ملګرو ته به اطلاع ورکړي بل چا ته به اطلاع نه ورکوئ او د بهر وتلو په ټایم کې به بیرته نه ګورئ بیرته به بالکل نه ګورئ چا چې وکتل دا په ساویږي دوی روان شو چې کله روان شو دا کومه زنانه چې دا نو دی خو د خپل درونو غم ورسره دی د کافرانو غم ورسره دی چې عذاب پرې راځي او دا خو خبرول غواړي چې وتښتئ او څوک کار نه چې آواز ورته وکړي نو ورته علیه السلام پسې شاته روانه ده بیرته ګوري تفسیر مزاری ذکر کړی دی چې یو کمر راغی د دې ښځې به تندي پورې ونښت او بس دا مړه شو او د دې نه مخکې یو زبردسته ګړزا شروع شو لوی ګړزا د اسمان نه کمرې ورېدل شروع شو کاڼو باران شروع شو او د دې کاڼو باران نه وروسته بس کاڼې راغی د دې ښځې تندی ویښ دویم وار ته مړه شو لوط علیه السلام د خپلو ملګرو سره بهر شو د دې نه وروسته بیا جبرائیل علیه السلام د 15 خارونو له کته راوزر پکې ورومنډو او دومره ختم کې دا وزر ورکړ چې دا ومې ځمکې د کته دا وزر دا ځمکې ونیولې دا 15 خارې راونیول او داسې ویې خوځول د نورو ځمکو نه راوشي کول او دا ځمکې بیا چوتې کړلې اسمان ته ورسولې تر دې حده پورې چې بانګیانو اذانونه د سپو غپا د په اسمان کې بره واورېده شو او د هغه ځګین نه پرې الټه سایډ باندې پرې بل طرف باندې د خارونه راوشته ځمکې ته او ټول یې نسکور کړ نو دې ځګن کې د اخوا د لوط علیه السلام تفسیری واقعات الله ولما جاءت رسلنا هر کله چې رالو استاذ زمونږ چې فرشتي وی لوط علیه السلام ته سی ابيهم نو دا غمجن شر دوی په وجه باندې په دې وجه غمجن شر زما قوم بد اخلاق دي او کدی ملمنونو خبر شو نو غم براله جوړ کی نو په دې وجه خپش د ملمنو براته خپنو خو د قوم د حالاتو د وجه نه غمجنو وزواق بهم زرعا او تنگ شو په دې باندې زرعا سینه ده وقال او ویلی هذا يوم عصيب دا ورځ ډیره سخته ده چې ټول دشمنان یو طرف ته دي او زه او زما دوه ملمانه بل طرف ته دي دا مقابله ول ډیره ګرانه ده وجاءه قومه او ورتراغ قوم ددو يحرعون چې منډي وهلي الیه د لوط علیه السلام طرف ته قوم را منډي وهلي د لیونو په شان ته کې او لوط علیه السلام کور طرف ته روان ومن قبل او دین مخکې كانوا يعملون السيئات کول به بد کارونه نارینه سره به بد عملی کوي مشهور واقعات دي قال نبي يا قوم اذا ما قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم لوط علیه السلام تنسیت شروع کړ دروازه به بند کړه ورته ویل هؤلاء بناتي دا زمالونه دي هن اطهر لكم دا پاکي رستاسو د پاره یعنی زنانو سره نکاح وکي او د جرمونه مکوي د ځکه کې د بنات ته ذکر شوی دی د زمالونه دي د دې څه مطلب دی دغه یو مطلب یو احتمال دا دی چې لوط علیه السلام د خلکو درسي مشوره ورکړه چې تاسو کوم مشران دي سرداران دي زبا غیر خپل لونه باندې کا باندې ورکم خو هغه د مهرباني وکړي د خپل کشران د سم کې چې جرمونه نه کوي نو بیا دې ځکه کې سوال دا دی چې هغه خو کافرانو د هغه باندې کا څنګه کېدو جواب د هغه دا دی چې د نبی علیه السلام د ابتدایي زمانه پورې د مسلمانانو نکاح مسلمانانو زنانو نکاح د کافرانو سره سره جایز ورسته منش تر دې حد چې نبی علیه السلام په خپل دورونو نکاح د کافرانو سره شوی د ابو جهل زامنو ورسته بیا غ طلاق کړي شولې او بیا حکم راغی چې مسلمانانو زنانه د کافرانو سره نکاح نه کوي نو هغه ټیم کې دا جایز او دویم احتمال مفسرین دا نقل کړي چې بنات یو روحاني لونه یو حقيقي نسبي لونه نو دې ځکه کې ممکن ده چې روحاني لونه ته مراد ځکه هر پیغمبر د امت روحاني پلاري لکه څنګه چې نبی عليه السلام بارک الله تعالی فرمایي چې د دې نبی عليه السلام بیبيانو ساسو د پاره میان دي او د نبی عليه السلام د بیبيانو سره نکاح د اچا د پاره د همیشه د پاره جایز نه و نبی عليه السلام جو پات شو د بیبيانو سره نکاح کول ممکن نه و ځکه چې هغه د امت روحاني میان دي مور سره نکاح نه کیږي ناجایز نو دغه نه معلومیږي دا چې کله د پیغمبر زنانه د امت موري نو پیغمبر په خپل معنی روحاني پلار شو نو د امت تمام زنانه چې کم دي نو دا د پیغمبر روحاني لوړی لوط علیه السلام د وینا مقصد وایي دسی چې تاسو په دې قوم کې چې کوم ځوانان جنکې دي د زما روحاني لوړ دي تاسو دغه زنانه سره ودونه وکي شرعي ودونه او نارینه سره بدعملي مکوئ هن اطهر لكم دغه فاکر تاسو د پاره فاتقوا الله حد الله نو ویریږي ان دا جرم دی الله باندې قهر نازل کړي سم کوي ولا تخزوني او تاسو ما مشر موي فی زوی په بار د ملمنو خپلو کی خزن دا غم ته ملي کیږي شرم اور ته ملي کیږي
یا داسې د ولا تخزوني تاسو ما مخ خفه کوئ په ځای په باره د میلمنو زما کې ځکه چې میلمنو سره زیاتې وشي وربخه مخه تنګېږي خفه کېږي او دغه شان ما متنګوي یا ما مشرموي دا ټول معنی صحیح دي ځکه د میلمه تنګول خفه کول دا وربه تنګول او خفه کولی الیس منکم رجل رشید آیا نشته په تاسو کې یو سړی هوښیار تاسو کې هوښیار کس نشته نصیحت ته وکړي او د دې ناروا نه واړی ټول یو شان دغه خلک یې